بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول له هو ما فعل لأجله لقصد تحصيله أو بسبب وجوده وخرج به سائر المفاعيل مما فعل مطلقا أو به أو فيه أو معه وكشيجي دي زنده څلورم منصوب بیان کوي. مخکې مفعول مطلق تیر شو، مفعول به او مفعول معه تیر شو، مباحث هم پکې برون کړیو. نن سبق کې د مفعول له تعریف بکو او دو اقسام به ورله بیانو. مفعول له دو قسم باندې دي او دریم نمبر مفعول له دا شته که نشته. د منصوباتونه یو مفعول له دی کنه دی کې اختلاف دی، دغه اختلاف بیان بکو. نو مجموعي طور باندې درې مباحث شي، بیا به بس بقایه ګورو. وقت شوی ته مفعول له تعریف دو اجزا پکې دي. هغه اسم ته ویل کېږي یو جز فعل لاجله فعل مذکور چې د هغې دپاره فعل مذکور شوی وي. څو اجزا شو؟ دوه. هغه اسم ته ویلی کېږي لکه تادیبا اسم دی چې د هغې دپاره فعل مذکور شوی وي، لکه ضربته تادیبا که ونه رسېدلی. مفعول له دپاره فعل شوی یعنی مفعول له موجود وی د هغې په وجه فعل شوی، هغې دم شامل دی. او مفعول له نه موجود د هغې د حاصلولو دپاره فعل وشي، هغې دم شامل دی. نو پوره تعریف به داسې که وګورئ. مفعول له هغه اسم ته ویلی کېږي فعل لاجله فعل مذکور چې شوی وي د هغې د حاصلولو یا د هغې د وجود د وجې نه فعل مذکور. اوس ورسېدی مخکې راځئ. دلته خپله تعریف کې تقسیم ته اشاره شوله. نو راځئ دغه دویم بحث تقسیم یې ووایو. مفعول له په دوه قسمه دی. تعریف خو ټولو ته یاد شو که نه؟ په دوه اجزاونو. یو هغه مفعول له دی چې هغه د مخکې نه موجود وي او د هغې د وجود په وجه باندې فعل کېږي. لکه یو سړی بزدله دی، نو بزدله سړی جنګ کولی شي. دا بزدلي پکې د مخکې نه موجوده ده او جنګ لنځي. نو وایي قعدت عن الحرب جبنا، زه د جنګ نه کېناستلم د وجه د دې نه چې بزدلي را پکې وه. تاسو پوه شولئ؟ دلته دا جبنن د مخکې نه موجود دی، د دې د وجود په وجه باندې قعدت وشو. او دویم دې وخت کې مفعول له ته وجودي ویلی کېږي. ښه، دا په حقیقت کې دغه فعل لپاره علت وي. علت د قعود ولې وشو، جنګ له ولې نه ځي؟ جبن دا علت دی، دا موجود دی. دویم نمبر هغه مفعول له دی چې هغه مخکې نه نه موجود. فعل د دې دپاره کېږي چې مفعول له حاصل شي، هغه را موجود شي. لکه ضربت زیدا تادیبا، زید مې ووهلو. ولې؟ ادب پکې راشي. تادیبا دپاره ضربت وشو. دې وخت کې مفعول له ته تحصیلي ویلی کېږي، تحصیلي. او دا په حقیقت کې حکمت وي. یو علت وی فقهاوی حضرت انوی رحمه الله نور قاعده امام کرخی لیکلی ده، یو اصل لیکلی، یو علت وی او یو څه وی حکمت. علت د شی په شی مقدم وی، لکه جبن په قعدتو مقدم، او یو حکمت وی چې هغه فعل سره حاصلیږي، د فعل نه وروسته کار چې وشي د هغې په وجه هغه فایده حکمت د دغه کار فایده، لکه تادیب چې د ضربتو فایده ده. تاسو پوه شولئ؟ بهرحال اول قسم ته مفعول له وجودي
او دغه شان په معنا د علت ویل کیږي او دویم ته مفعول له تحصیلی او په معنا د حکمت نه به روي ورته وګورئ المفعول له هو ما دا غي سم ویل کیږي فعل چې شوی وی لاجله د دې د وجود په وجه الکا دا خو وجودی ته شامل شو کم چې په معنا د علت دی او تحصیلی ته ضربته تادیبا ته نه دی شامل دا څه کې لاجله معنا خدا دا چې مفعول له موجود دی ځکه فعل وشو او تحصیلی کې خود سي نه جواب کوي لقصد تحصیله یا قصد دا شوی چې مفعول له حاصل شي لاجل دا معنا شولا او به سبب وجوده یا د دې بوجه چې دا موجود وي نو فعل شوی دواړه پکې رال دا به وجودي شي خجي هو ما فعل لاجله څه پیدا شته کنه او یو کنه نور مفاعل اعتبار کړه مفعول مطلق بار شو فيه بار شو به بار شو ما هو بار شو ځکه هغه کې فعل لاجله نوي وخرج به خارج شبه سر سائر المفاعيل باقي مفاعيل مما هغه مفاعيل فعل مطلقا چغه مطلق شوی مما هغه فعل هغه مفاعيل چې فعل بګه مطلق شوی لکه مفعول مطلق یا به او یا فيه او یا ما هو رسي کنه به رسي يعني فعل به فعل فيه وفعل ما هو اعتبار شو فعل مذكور فعل سره لفظ رويستلو حدث نه د اعتراض نه جواب دی به بر تعریف ذهن کې کېدی دغه منځ کې خبره وشوله تعریف څو هغه اسم ته ویل کېږي یو جز فعل لاجل فعل مذكور چې د اغه د حاصلولو د بارا یا د اغه د وجود په سبب باندې فعل مذکور شوی د څه کنه نو فعل مذکور منس کې علامه جمیله فضلوی سلو حدث مذکور اته اعتراض نه جواب کوي اعتراض دا دی چې تاویل مفعول له هغه چاته ویل کېږي چې د اغه په وجه باندې فعل شوی لکه ضربته تعذيبا کې ضربته کې خدري شي نه دي یو نسبت الى الفاعل له یو نسبت الى الزمان دی او یو بګي حدث دی نو معنا بداشي چې مفعول له هغه څوک وي چې دا غي په وجه درې شي نشي وي ځکه فعل لیات کو فعل خود درېونه جوړ دی حالان کې د مفعول له په وجه فقط یو شي کیږي چې هغه حدث دی سوال پوه نه شولې جواب دار ازمنګ هم حدث مراد دی فعل لم فعلی لغوي مراد دی حدث نو اوس بداسي شي مفعول له هغه اسم ته ویل کیږي فعل چې شوی وي د غي د وجود د بارا یا د غي د حاصلولو د بارا یا د غي د وجود په سبب باندې حدث مذکور مخکې راځي مذکورن ای ملفوظن به د اعتراض نه جواب کوي تاسو لږ متوجه شئ زب یو ترکیب دروخه ما التبا اسم هم وی او جز او داغي د وجنه به فعل مذکور هم شوی دو جزء به مفعول له نوي لك عجبني التأديب على كذا تعجب کې واچول ما ادب خلق بتصور کوي په والو باندې دغه والو په تعجب کې واچول ما عجبني التأديب دا خو فاعل له سره د دینه اسم هم دی یو او د دې د وجنه فعل مذکور هم شوی دی چې هغه ضرب دی حکم دی چې مذکور دی وای جی عقلا مذکور دی کنه هر چا عقل ترازی چی تادیب راغله خو ضرب بشوي پوه نه شولې دلته فعل سره ذکر شوی اگر که لفظ کې نشته چا کېشته عقل کې غشت عقل خپل دا وای چی ادب ورکړې نو وهله وی کنه نه پیږي جواب داري بھئی مذکور نظمنګ مراد ملفوظ دی اصل کی ذکر ذال کاف را یو ذکری په زمې د ذال سره یو ذکری په کسره سره که ذکر شینو په دغه وخت کې د مذکور نه مراد متعقل وي کوم شی چې باقل کې راځي او یو ذکر وي په دې وخت کې مراد ملفوظ وي چې تلفظ به وشي دلته د مذکور نه مراد هغه مذکور دی کوم چې د ذکر نه راوته دی نو ملفوظ معنی دا هغه مذکور کوم چې د ذکر نه دی متعقل هغه نه د نسوک بار شو
عجبني التادیب بار شابه نشي داخله ولی ځکه الته صحیح د اسم هم دی فعل هم ذکر دی خو متعقل ذکر دی زمونږ مراد فعل ذکر وي کم ذکر وي مذکور ملفوظ ذکر وي کنه پوه نه شوي حقیقتا او حکما به د اعتراض نه جواب دی بای زه به درو خیم مفعول له به وي او فعل به ورسره نه وي ذکر لکه زه دې سړي ته ویم چې لکه زید دی ولي ووهلو لما ضربت زیدا دا ته وایي جي تادیبا ادب د باره می وهلو نه تادیبا اوس مفعول له دی فعل شته دا خو اسم دی او فعل لاجله فعل مذکور هنشته حالانکه مفعول له دی یو جز د تعریف یو جز موجود دی او بل نشته بهم مفعول له دی جواب داري به فعل مذکور عام دی کاغه حقیقتا مذکور وي ضربته تادیبا او که تقدیرا وی چاغه د حکما مذکور ویل کیږي ځکه مقدر شي حکما مذکوري بدل ته تقدیرا ده کنه المذکور فی السؤال کلمات فی الجواب اے ضرب لما ضربت زیدا تادیبا معنا ضربته تادیبا کنه پوه نه شوي حقیقتا حکما فلا يخرج عنه شکر دغه تعمیم مو نو زید دی تعریب نما هغه مفعول له كان فعله مقدرا فعل مقدر وی کما اذا قلت لك چتو تادیبا فی جواب من بجواب دا غچا کی قال چغه وی تا لما ضربت زیدا تاسو پوه شولې خجی اوس راځي فواید بیانې مفعول له هغه اسم ته ویل کیږي تعریب کی ویل یو جز فعل لاجله فعل مذکور چې دا غي د وجنه فعل مذکور شوی وي به سره څوک بار شو ایجی عجبنی التأدیب اعتبار شو کنه ځکه دا اسم دی خو فعل مذکور د دې د وجنه نه دی شوی عجبنی د تادیب د وجنه شوی دی تادیب د بار عجبنی شوی تادیب د بار خو څوک کیږي ضرب کیږي هغه ذکر دی ور سره نکم فعل چې د تادیب د بار کېدل هغه ور سره ذکر نه دی نه مثال بار شو اورا فقوله مذكور احتراز دا اعتراض دي عن مثل بمثل لدي ترکیب چې عجبني التأديب فإن قلت کشرت په اعتراض کې وي کیف يصح الاعتراض الاكبر وګورئ اعتراض به څنګه وي چې عجبني التأديب بار شلو ذکر دلته فعل مذکور نشته وشته کنه یار عجبني التأديب کې تادیب دي او ضربت زیدن کې ضرب فعلم ذکر دي ضربت ځان له مثال ضربت زیدن کی فعل ذکر دی بس پورا دی کنه سوال لکه چې وای نه شول اگر بین دی کمزور سوال لزکه بینه کویږي عجبني التادیب کی وګورا اسم دی یو جز او فعل خو سره نشته ول نشته نور زین کې نه دی راغلی چې ضرب زیدن یا ضربت زیدن هغه فعل ذکر دی بس پورا ده ته وته د وسه دی ترکیب کې فعل یادوم بل ځکه فعل نه خو دنیا د فعل نه ډکه فاین شي فین قلت کشریتو هو مذکور دا فعل خو ذکر دی د دې سره کنه کما فی ضربتو تادی قسم پرې خدل بر دی فین قلت کیف يصح الاحتراز څنګه بشي احتراز به بدغه فعل مذکور قید سره عنه د مثل عجبني التادیبنا وهو حالن کی فعل چره الذي فعل لاجله هغه فعل چې د مفعول له په وجه شوی دی خو مذکور دی فعل جمله سنه بل ځکه وای کنه نو کما فی ضربت زیدن کی ذکر دی قلنا من وتوایو المراد مذکور ما هو بيد د سره ذکر وی بل زین کنه یادو کنه پوه نه شوی به اعتراض فین قلت هو مذکور ما هو تسلک برو ګورئ بھئی عجبني التأديب مفعول له ده الک فعل نشته څنګه ده اشتکنه ضربته تادیبا وګوره تادیبا سره ضربته شته لہذا عجبني التاديب مفعول له شو زکه دغه تادیب سره ببل ځکه فعل شته کنه ضربته تادیبا تاسو په نه شولې به الفاظ دیگر التادیب سره کني نه دي بل ځکه غره تادیبا سره شته کنه ضربته تادیبا فعل امر سره ذکر شو جواب داري وي التاديب غیر دی او تادیبا چې تا کوم ویلو نکره دا غیر دغه معرفه ده او دا نکره ده او معرفه او نکره غیر وي او کدا جواب مزه نه درکې نګوره خو دې غیر کړیا
ضربته تادیبا خو بیل یو مثال دی من عجبني التادیب کو راته فعل وخایا تاسو په سوال پوه شئ وي دلته سوال ډېر بیکاره دی ځکه ذهن ته سم راځي نه سوال دا دی چې بس تادیب به زه در وښیم فعل به بس دا کافي ده که نه ده کافي کم تادیب چې ته مفعول له جوړې دې کې په دغه ترکیب کې فعل پکار دی او ضربته تادیبا صحیح ده هلته خو دی خو هلته فعل دی هلته خو فعل نشته اوس هم پوه نه شولې دې اعتراض خلاصه دا و چې زه به در وښیم چې تادیب سره به فعل ذکر وي ضربته تادیبا او مخکې سوال خلاصه دا و چې مطلق فعل به ذکر وي فإن قلتا کچریته وی هو مذکور معه دغه فعل ذکر دی کنه مفعول له سره کما فی ضربته تادیبا کی وګوره قلنا من وایو المراد مذکور معه فی الترکیب بای په ترکیب کې ور سره ذکر وی اخبل ترکیب دی الذي هغه ترکیب یدومه هو چې مفعول له فيه باغی کی وی یعنی التادیب چې په کوم ترکیب کې اعجبني التادیب دې کې فعل شته دې کې فعل بکارو کونه رسیدي ويريدو به اعتراض دی یار تشي اعتراضونه دي زبر درو خیمه مفعول اسم مموي او دا فعل ممور سره ذکر وي به هم مفعول له نوي لکه دا مثال شو عجبني التاديب الذي ضربت یا ضربت عجبني التاديب الذي ضربت لاجله یا ضربت لاجله هل توسو غري التاديب اسم ده او فعل ممور سره ذکر ده کنه کوم ده ضربت لاجله ذکر ده ورسره فسوال بوي شوي حالان کې ټول اتفاق دی چې عجبن التادیب کو مفعول له نه دی دا خو فاعل له عجب لپاره ما بخل بوي نه شولې نو سره د دین اسم هم دی فعل هم ذکر دی چې هغه اور بس دې کنه ضربت لاجله مثال کتاب کې شته لگا معلوم کو جوابداري الګ لو بدره تګران کړل خو بیا الله خیر سره جواب ورکو جواب درکوم یا الله خیر کې هغه د سچې بې زمنګ مراد هغه فعل چې هغه اثر وکي په مفعول له کې څه وکي یا الله خیر دې ضرورت نو دا ډېر زبردست جواب یې ورکړی دی کې یا اللهم ته الله خیر دې ضرورت دی خکارې بې ضربت لاجله دې په تادیب کې اثر کړي لفظا کړي دی هم خو یا غیادو چې هغه لفظا په دې کې اثر وکي وګورئ ويريد حينئذ النحو عجبني التأديب الذي ضربت لأجله دې سره بچګه جواب اللهم سره جواب دے اللهم سره جواب معنا دا چې جواب در کوم نور الله دې ملش پته نه لګي الا ان يراد حق مراد شي به ذکر سره مع اراده معه اراده معه الا ان يراد مگر دا چې مراد شي به ذکر هي چې فعل به ذکر وي معه د مفعول له سره د دې مراد څه شي اراده معه چې فعل براول کیږي د مفعول له سره العمل فيه دې لپاره چې مفعول له کې عمل وکي او دلته عمل کړي نه دی کړي کنه پوه نه شوي به فقط دو مسئلے بیان شولې مفعول له تعریف هغه اسم ته ویل کیږي فاعل لاجل فعل مذکور چې شوی وي دغه د حاصلولو د بارا یی دغه د سبب وجود دغه د وجود په وجه حدث مذکور دای تعریف شو دو قسم دي یو هغه چې مفعول له تحصیلی وی بل هغه چې مفعول له وجودي وی په معنی د علت او په معنی د حکمت تیر شو کنه او دریم بحث ووري اچھا چې دریم بس تلاټي مشتري مثالونه خوراته وای د دوړو کنه یار او ته ګورئ مثل ضربته تاديبا دا مثال لما فعل لقصد تحصيله تحصيلي ولا مثال له چې فعل شوی فعل چې شوی وي لقصد تحصيله په دې سوچ چې حاصل شي مفعول له چې شوی وي فعل لقصد تحصيله کجی کوم فعل چې هغه ضرب دی کنه سر بار شوی دی ادب دفار فإن التاديب انما يحصل دا حاصلی کی بالضرب ويترتب عليه بمرتب کیږي وقعدت عن الحرب جبنا دا بل مثال دی چې د جبن د وجود په وجب انتقاد تو شوی دی مثال لما دا فعل فعل
چې شوی وي په سبب د وجود د مفعول له باندې فعل افعل څوک دی هغه قعود دی کنه قعد تو فإن القعود انما وقع دا واقع شوی دی بسبب الجبن تاسو پوه شئ کنه زر زر لګی ما څو باسو شو دوا درم الکه مفعول له د منصوباتونه یو منصوب دی کنه نو د جمهور رائے دا اختلافي مسله دا دریم بحث دی چې او جی مفعول له د منصوباتونه یو مستقل منصوب دی او امام زجاج وی نحوی چې نجی مفعول له مفعول له میم شډه بده بیا خو نه شوی دی کنه مفعول له شل فعل له اردو کې شین وی روټي شوټي دا دنیا مونږ کې نشته دی مفعول له پکې نشته خنبه به سره څه کېدای شي یار دا اصل کې مفعول مطلق کنه یار ضربت تادیبا مفعول مطلق دی قعدت عن الحرب جبنا دا مفعول مطلق دی پوه شولې نور څنګه مفعول مطلق دی دا به بیان کو او د لپاره رد د رد لپاره دلیل سره هم بیانو پته وګورئ والقائل اصل کې کافی عبارت دی خلافا للزجاج خلاف ثابت دی زجاج نحوی تا دا خلافا على مجامع وی دا مفعول مطلق واقع شوی دی او فعل محذوب دی اصل کې د څه دی القائل يخالف خلافا للزجاج قائل چې قائل د مفعول له چې دی یعنی څوک چې مفعول له مستقل نوع غني اغا يخالف مخالفت کوي خلافا ظاهرا للزجاج چا سره خلاف کوي زجاج سره زجاج ته وي ته غلط ای والقائل مبتدا قائل بچا بكون المفعول له معمولا مستقلا چې مفعول له یو معمول له مستقل غیر داخل في المفعول المطلق او مفعول مطلق کنه داخل دغه قائل چې یخالفو خبر ده مخالفت کوي خلافا مفعول مطلق ده یخالف خلافا ظاهری خلاف کوي د چا سره کوي زجاج سره فإنه مفعول له چې ده عنده بای ما تاسو ویلو د زجاج په نسبانه مفعول له په حقیقت کې څوک وي مفعول مطلق وي وځه اختلاف بیان کوي ځکه زجاج هغه وایي چې فإنه مفعول له چې عنده د زجاج په نسبان دي عند زجاج مرجع د ضمیر مصدر اصل کې مفعول مطلق ده من غیر لفظه ده ضربته تادیبا دا مفعول مطلق ده معنی یو د الفاظ د ضرب او د ادب خالی بدل دي معنی یو ده څنګه یو ده نو ګوروتا من غیر لفظ فعله واذا اصل کې مفعول مطلق ده بغیر د لفظ د خپل فعل د فعل لفظ او د لفظ بدل له معنی یو ده فالمعنى عنده نو معنی بنزد زجاج باندې فی المثالین المذکورین کې دا سدا الک ضربته تادیبا مفعول مطلق جوړی دوه طریقو سره یو دا چې ضربته تادیبا معنا دا ادبته تادیبا بالضرب ادبته هغه ته ادب ورکو په وهلو باندې تادیبا په ادب ورکول سره نو تادیبا او ادبته مفعول مطلق وشو کنه شو مصدر دی مخکې تر نه فعل دی او د دې په معنا دی بس خبره ختمه همدغه شان قعدت عن الحرب جبنا سره څه کې وې دا اصل کې دی جبنت في القود جبن میں کو بناسته کې د جنگ نه جبنن په جبن کولو سره مفعول مطلق شو کنه شو نو بده طریقه مفعول مطلق جوړ کاو کدای دی نه خو تسی وایا ضربته تادیبا چې کنه دا اصل کې مضاف الیه د مضاف پټ د ضربته ضرب تادیب ضربته په معنا دی او قعدت قعود جبن دی ورسېږي به ورد قول الزجاج بيد الزجاج په قول رد شوی ډیره کمزوري خبره دی وکړه تاسو لږ متوجه شئ څنګه توجه جی بای کله د سکیږي چې ونه وعي کې خلق تعویل وکي او بل نه وترنه جوړ شي خو دې مطلب دا نه چې کوم نه وعي کې تعویل وشولو هغه ختم شول او کوم چې جوړ شول بس هغه قایم شو پوه نه شو دونه وعي وي یو نه وعي کې تعویل وشي او دوی منو وترنه جوړ شي د سکیږي خو دې مطلب دا نه چې ول نه وا ختم شوا لکه زه دا درخېما جاءني
جاء زید راکبا جاء زید راکبن کې راکبن حال له دې کې تعویل وکړه ضرب ته جوړول شي جاء زید وقت الركوب راکبن معنا څه ته جوړ شو ضرب ته جوړ شو مفعول فيه نو ولي حال ختم شو د دنیا نه بھئی تعویل حال نوعی تعویل من په ضرب سره کو مطلب دا نه دی چې اول نوع یعنی حال دا ختم شو دلته مفعول له تعویل په متا مفعول مطلق سره کو د دې مطلب دا نه دی چې مفعول له د دنیا نه ختم شو ته وګورئ وقول الزجاج شری بان صحه التاويل نوع بنوع هغه دا چې صحت د تعویل دی وی نوع بل نوع سره لا تدخله في حقيقته شری في حقيقه هي دغه هو زشتہ دا دغه په حقیقت کې نه ور داخلي او دا ختم شي دا څنګه دا الا ترى تنغوري ان صحه تعويل الحال بالضرب چره من حيث ان ما نجا دي سيد نچي ما ند جاء زيد راكبا صدا جاء زيد وقت الركوب نو صحه التاويل الحال بالضرب من غير ان تخرج عن حقيقه عددين غير ده چې او دې وزيدا حال د خپل حقیقتنا ندل ته مفعول له د خپل حقیقتنا نو وزي چې مفعول مطلق پتا حقیقت کې ور داخل شو خپل نو وته دا سیمه کې نه دا وای شوي